بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه د اولې حصې الدرس الخامس عشره 15 درس شروع دی. د 15 درس نن دریم سبق دی ان شاء الله. په اول سبق کې موږ ضروري قاعدې او د الفاظ معنی ویلې وي. په دویم سبق کې موږ انتم او نحن وی. انتم د مذکر جمع مذکر مخاطب ضمیرو حاضر، او اوس په دې دریم سبق کې انتن او نحن. انتن یعنی دا د جمع مؤنث مخاطب یعنی حاضر ضمیر دی، او دا نحن ورسره د جمع د تثنیه او د جمع متکلم ضمیر دی. نو انتن او نحن د جمع مؤنث حاضر، دا انتن د جمع مؤنث حاضر ضمیر دی او دا نحن د متکلم ضمیر دی. نو دا دواړه د جمع مذکر حاضر او د جمع مؤنث حاضر او د متکلم ضمیرونه دي. اوس بدلته کې موږ لیکلي جمع حاضر ضمیر انتن. انت ګوري یوې ښځې ته چې وی کنه چې ته، نو هغې ته به وی انتی. چې سړي ته وی ته، نو هغه ته به وی انته، او چې ښځې ته وی ته، نو هغې ته به وی انتی. د ښځې لپاره انتی او د سړي لپاره انته، او د ښځې او سړي دواړو دپاره انتما دی. انتما د دواړو دپاره دی. انتما تاسو دواړه، انتما تاسو دواړه ښځې. نو دا انتما د دواړو دپاره دی. د سړي دپاره انته ته، او د ښځې دپاره انتی ته. انتما تاسو دواړه سړي، انتما تاسو دواړه ښځې. او د سړو دپاره راځي انتم. انتم تاسو ټول سړي، او د ښځو دپاره راځي انتن. انتن تاسو ټولې ښځې. ټیک شوه؟ نو دا انتن. انته ته یو سړی، انتما تاسو دواړه سړي، انتم تاسو ټول سړي، انتی ته یوه ښځه، انتما تاسو دواړه ښځې، او انتن تاسو ټولې ښځې. نو دلته کې دی انتن. انتن معنا تاسو ټولې ښځې. بناتن جینکۍ یې. د یوې ښځې ته چې وایي چې ته جینۍ، نو انتی بنتن. انتی بنتن. بنتن انتی بنتن ته جینۍ یې. او دوو ته چې وی، نو ګورئ انتما بنتانی. بنتانی تاسو دواړه جینکۍ. او چې ډیرو ته وی، نو انتن بناتن. انتن بناتن تاسو ټولې جینکۍ یئ. انتن بناتن تاسو ټولې جینکۍ یئ. انتن تاسو ټولې طالباتن طالب علمان یئ. طالب علمان جینکۍ یئ. انتن تاسو ټولې طالباتن طالب علمان جینکۍ یئ. یوې ته وی انتی طالبتن ته یوه طالب علم یې، طالب علم جینۍ یې. او دوو ته به وی انتما طالبتانی تاسو دواړه طالب علمان جینکۍ یئ. او ډیرو ته به وی انتن طالباتن تاسو ټولې طالب علمان یئ. تاسو ټولې طالب علمان جینکۍ یا تاسو ټولې طالب علمان یئ. او دلته کې دی اوس دریم نمبر انتن تاسو ټولې مسلماتن مسلمانانې ښځې یئ. یوې ته چې دی چې ته مسلمانه یې، نو هغې ته به انتی. انتی مسلمتن. انتی انتی مسلمتن. مسلمتن ته یوه مسلمانه ښځه یې. انتما مسلمتانی. انتما مسلمتانی تاسو دواړه مسلمانانې ښځې. او ډیرو ته وایي انتن تاسو ټولې مسلماتن مسلمانانې ښځې یې. مسلمتن مسلمتانی مسلماتن. مسلمتن مسلمتانی مسلماتن. انتی انتما انتن. ټیک شو جی؟ نو دا شانتې ځان سره یادوئ. اوس دې خوا سوالونه راکړي، د هغې جوابونه دي. وایي اینا اینا انتن. اینا انتن. اینا معنا چرته یې. انتن تاسو ټولې، تاسو ټولې چرته یې. دا اوس 5 طالبات دي. زه ترې تپوس کوم، زه په ټلیفون ترې تپوس کوم. انتن اینا انتن تاسو ټولې چرته یې. اینا انتن تاسو ټولې چرته یې. چې یوې نه تپوس کوې، نو هغې نه به وایي اینا انتی ته یوه چرته یې، ته یوه ښځه چرته یې، یا ته یوه جینۍ چرته یې، یا ته یوه طالب علمه چرته یې. دوو ته به وایي اینا انتما تاسو دواړه چرته یې. او ډیرو ته به وایي اینا انتن تاسو ټولې چرته یې. یوې ته اینا انتی، دوو ته اینا انتما، او ډیرو ته اینا انتن. نو دلته کې اوس تپوس کوي اینا انتن تاسو ټولې چرته یئ. اینا انتن تاسو ټولې چرته یئ. نو هغه ورله جواب ورکوي نحنو مونږه فی الغرفة کمره کې یو. کمره کې یو. نحنو فی الغرفة مونږ ټولې کمره کې یو. نحنو
دا نحنو د دوو دپاره هم استعمالیږي او نحنو د ډیرو دپاره هم استعمالیږي که یوې جینۍ نه تپوس کوي این انتې ته چېرته یې نو هغه به ورته وایي انا فی الغرفتې زه کمره کې یم که د دوو جینکو نه تپوس کوي این انتن این انتما تاسو دواړه چېرته یې نو هغه دواړه به ورته وایي نحنو فی الغرفتې نحنو فی الغرفتې موږ دواړه په کمره کې یو او که د ډیرو نه تپوس کوي این انتن تاسو ټولې چېرته یې نو هغې به ورله همدغه جواب ورکوي کوم چې د دوو ته جواب ورکوي هغه به ډیرو ته هم جواب ورکوي نو هغې ته به وایي نحنو فی الغرفه نحنو فی الغرفه موږ کمره کې یو نحنو فی الغرفه موږ کمره کې یو اوس سوال تپوس کوي یعنی هل انتن هل مانا آیا اردو کوئی کیا تم سب عورتیں مسلمات مسلمان ہو لکه تاسو ټولې مسلمانانې ښځې یې آیا تاسو ټولې مسلمانانې یې اوس پنځه ښځې دي زه د دوی نه تپوس کوم آیا تاسو مسلمانان یې یا موږ سوال په خپله ژبه کې موږ داسې تپوس کوی تاسو مسلمانان یې هغې جواب وکوي او یا نه ٹھیک شوه نو هغه زمونږ هغه د تاسو مسلمانان یې دا انداز د سوال وي چې تاسو مسلمانان یې هغه وایي او عربی کې وایي هل انتن آیا تاسو ټولې مسلمات مسلمانان یې هل انتن مسلمات آیا تاسو ټولې مسلمانان یې ٹھیک شوه نو هل انتن مسلمات آیا تاسو ټولې مسلمات مسلمانانې ښځې یې نو هغې جواب ورکوي نعم او جی نحنو مونږ ټولې مسلمات مسلمانانې ښځې یو ٹھیک شوه او جی مونږ ټولې مسلمانانې یو اوس بیا تپوس کوي وایي هل انتن د پنځو جینکو نه اوس تپوس کوي وایي هل انتن آیا تاسو ټولې پاکستانیانې ښځې یې هل انتن آیا تاسو ټولې ښځې پاکستانیانې یې نو هغه ورته جواب ورکوي نعم او جی نحنو مونږه پاکستانیانې یو ګورئ د یو سړي نه چې تپوس کوي نو هغه ته وایي انت باکستانیون دوو ته وایي انتما باکستانیانی او ډیرو نه تپوس کوي انتم تاسو ټول سړي باکستانیون او یوې ښځې نه تپوس کوي انتی باکستانیتن وګورئ دلته مې صرف دا مطلب و چې سړي نه تپوس کوي انت باکستانیون او چې ښځې نه تپوس کوي انتی باکستانیتن د مؤنث لپاره به ګولتا پاکستانی سره لګي ٹھیک شو او د دوه دپاره انتما باکستانیتانی تاسو دواړه پاکستانیانې ښځې د دوو سړو لپاره پاکستانیانې او د دوو ښځو لپاره باکستانیتانې او د ډېرو ښځو لپاره باکستانیاتن دا دی هل انتن باکستانیاتن نعم نحن باکستانیاتن او د ډېرو سړو لپاره نعم نحن باکستانیون انتم باکستانیون تاسو ټول پاکستانیانې او ښځو ته وایي انتن باکستانیون دا د سړو لپاره او باکستانیات دا د ښځو لپاره نعم او جی نحنو مونږ ټولې پاکستانیانې ښځې یو او جی مونږ ټولې پاکستانیانې ښځې یو اوس ګورئ دا د انتن استعمالو انتن او د نحنو دا نحنو دلته ګورئ دا دوه ضمیرونه انتن ٹھیک شو او د نحنو دا استعمالو شو نو دلته کې موږ راکړو انتن او نحنو ضمیر متکلم اوس را لښکته بل راکړی
هن معنا ده دا هن چې دی دا د جمع مؤنث غایب ضمیر دی د هن معنا ده هغه ټولې ښځې د انتن معنا ده تاسو ټولې ښځې او هن معنا ده هغه ټولې ښځې چې موجودې نه دي غایبې دي هغه ټولې ښځې هغه ټولې ښځې ټیک شوه هن هغه ټولې ښځې د یوې غایبې ښځې دپاره راځي هیا هغه یوه ښځه او د دوو دپاره راځي هما هغه دواړه ښځې هما هغه دواړه ښځې او د ډېرو ښځو د غایبو دپاره راځي هن هغه ټولې ښځې هیا هغه یوه ښځه هما هغه دواړه ښځې هن هغه ټولې ښځې ٹھیک شو نو اوس دا سوالونه یې راله راکړی دی خو به اول یو 3 جملې دي هغې نه پس بیا سوالونه یې راکړي د هغې به جوابونه ورکوو اوس وایي ګورئ دا یوه ښځه ده او زما خوا کې نږدې ده نو هغې لپاره موږ وایو هذه امرأة دا یوه ښځه ده هذه دا یوه امرأة ښځه ده هذه امرأة دا یوه ښځه ده هذه امرأة دا یوه ښځه ده د دوو دپاره به وایې هاتان امرأتان هاتان دا دواړه امرأتان ښځې دي هاتان دا دواړه امرأتان ښځې دي او چې ډېرې شي که نه نږدې وي در سره نو هغې دپاره به وایي هؤلاء دا ټولې نساء ښځې دي نساء ښځې دي هؤلاء نساء دا ټولې ښځې دي هؤلاء نساء دا ټولې ښځې دي اوس یوه ښځه ده یوه او لرې ده نو هغې دپاره به تلک امرأة هغه یوه ښځه ده تلک امرأة هغه یوه ښځه ده چې کله دوه شي نو بیا به وایې تانک امرأتان هغه دواړه ښځې دي تانک امرأتان هغه دواړه ښځې دي او چې کله ډېر شي نو هغې دپاره به وایې اولئک امرأتان اولئک نساء هغه ټولې ښځې دي د یو دپاره تلک امرأة د دوو دپاره تانک امرأتان او د ډېرو دپاره اولئک نساء ٹھیک شو دقه شانتې دی نو نږدې دپاره هؤلاء نساء هؤلاء معنا دا ټولې نساء ښځې دي هؤلاء نساء دا ټولې ښځې دي هؤلاء نساء دا ټولې ښځې دي واولئک او هغه ټولې هؤلاء نساء دا ټولې ښځې دي واولئک نساء او هغه ټولې ښځې دي اولئک معنا هغه ټولې واولئک بنات او هغه ټولې جنکۍ دي هؤلاء نساء دا ټولې ښځې دي واولئک بنات او هغه ټولې جنکۍ دي واولئک بنات او هغه ټولې جنکۍ دي او هن طالبات هغه ټولې چې غایبې دي هغه ټولې دلته کې دا هذه موږ سره نږدې ده او ښکاري راته او اولئک شته خو لرې ده لرې فاصله کې ده او دغه ده شته دی ښکاري موږ ته او دا هیا هما هن دی هم موجودې نه دي که نه موږ ته نه ښکاري لرې دي غایبې دي نو هغې دپاره به د یوې دپاره راځي هي طالبة هغه چې غایبه ده هغه طالب علمه ده او هما طالبتان هغه دواړه طالب علمانې دي او د ډېرو دپاره هن طالبات هغه ټولې طالب علمانې دي هغه ټولې طالب علمانې دي هن هغه ټولې طالبات طالب علمانې جنکۍ دي یا طالب علمانې ښځې دي ٹھیک شوه ښه جي اوس وایي من اولئک پنځه کسانې دي پنځه کسانې لرې دي نو د هغې باره کې تپوس کوي ښکاري ورته وایي من اولئک هغه ټولې ښځې څوک دي یوې دپاره تپوس کوي نو وایي من تلکه هغه یوه ښځه څوک ده د دوو دپاره من تانکه هغه دواړه ښځې څوک دي او د ډېرو دپاره من اولئک هغه ټولې ښځې څوک دي ٹھیک شو نو دلته کې اوس وایي من اولئک هغه ټولې ښځې څوک دي یار هغه ټولې څوک دي نو وایي اولئک هغه ټولې بنات جنکۍ دي دای جواب دی من اولئک هغه ټولې څوک دي اولئک بنات هغه ټولې جنکۍ دي هغه ټولې جنکۍ دي اوس تپوس کوي وایي هل آیا هن هغه ټولې چې غایبې دي هغه ټولې طالبات طالب علمانې دي هل هن طالبات آیا هغه چې موجودې نه دي ټولې هل هن که د یوې باره کې تپوس کوي که نه نو هغې دپاره وایي هل هي طالبة د دوو دپاره هل هما طالبتان او د ډېرو دپاره هل هن طالبات نو دقه دی هل هن طالبات آیا هغه ټولې طالب علمانې دي جواب ورکوي نعم او جي هن هغه ټولې طالبات طالب علمانې دي نعم هن طالبات نعم او جي
هن طالبات هغه ټولې طالب علمانې دي. اوس اخري تپوس کوي وایي أين معنا د چرته أين المعلمات أين المعلمات معلم یو سړي ته وایي او معلمة یوې ښځې ته وایي یوې ښځې ته یوه استاذه ده معلمه ورته وایي معلمه یو استاذ ته معلم هم وایي او استاذ هم ورته وایي او یوې استاذې ته معلمه وایي معلمة نو أين المعلمة یوه استاذه چرته ده د دوو دپاره تپوس کوي وایي أين المعلمتان دوه استاذانې چرته دي او د ډېرو تپوس باره کې تپوس کوي أين المعلمات هغه ټولې استاذانې چرته دي أين المعلمات أين المعلمات هغه استاذانې چرته دي نو جواب ورله ورکوي هن هغه ټولې فی مکتب المدیرة د پرنسپلې صاحبې یا د محتممې صاحبې دفتر کې دي. ٹھیک شو مدیر یعنی مدیر یو محتمم صاحب ته وایي محتمم صاحب ته او مدیره یو محتممه صاحبه چې وي ښځې ته مدیرتي وایي مدیرتون او سړي لپاره مدیر یو پرنسپل ته یو مشر ته وایي د یوې ادارې مشر ته مدیر وایي او د یوې ادارې چې کومه مشره ښځه یوه مشره ده یوه ښځه ده هغه د هغې ادارې مشره ده هغې جوړه کړې هغې قایم کړې یا هغې مشره ده نو هغې ته مدیره وایي مدیره. اوس د سکول کومې پرنسپلې ښځې دي پرنسپلې ښځې نو هغې ته مدیره وایي د مدرسې یوه استاذه ده عالمه ده د هغې ته مدیره وایي او د هغه مدرسې مشره ده نو هغې ته هم وایي او مکتب دفتر ته وایي دفتر ته نو وایي أين المعلمات استاذانې چرته دي استاذانې معلمات چرته دي نو جواب ورکوي هن هغه ټولې استاذانې چې کوم باره کې تپوس کوي فی مکتب المدیرة د پرنسپلې صاحبې یا د محتممې صاحبې په دفتر کې دي. ٹھیک شوه نو دا زمونږ د نن ورځې درس په نن درس کې مونږ د انتن او د نحنو باسو کو. انتن د جمع مؤنث حاضر ضمیر دی او نحنو د تسنیه او د جمع متکلم معنی چې کوم زه اوس خبرې کوم زه متکلم یم نو که زه یو کس یم نو زه ځان لپاره به انا استعمالوم او که موږ دوه کسان یو یا ډېر کسان یو نو موږ به ځان لپاره نحنو استعمالو. او هن ضمیر باره کې دا جمع مؤنث غائب ضمیر دی او دې باره کې بحث هم وکړو او د هؤلاء هذه هاتان هؤلاء دغه شان تلکا تانکا اولئکا دغه باره کې بحثونه وکړو هیا هما هن هغه بحثونه وکړو نو انشاءالله دا د الدرس الخامس عشر 15 درس ختم شو. د 15 درس چې کوم تمرین دی دینه پس په انشاءالله هغه تمرین حل کوو نو راتلونکي درس پر اجازت غواړو. هذا هو المرام والله أعلم بحقيقة الكلام.